لذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه المؤيد بصوت حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزت مند محترم الله جل شانه مونږ تاسو ته یو دین را کړی دی چې هغې ته دین اسلام وایي. هغه دین رب زمونږ او ستاسو د پخره خوښ کړی دی. ان الدین عند الله الاسلام. د الله په نزد باندې محبوب او پاک صفا خوښ دین هغه دین اسلام دی چې مسلمان د پاره د انسان د پاره الله خوښ کړی دی. رب کریم یو بل اعلانم کې دی سره: یا ایها الذین آمنوا فی السلم کافة. فی السلم کافة. الله جل شانو فرمای پورا په دین کې داخل شي، پورا په اسلام کې داخل شي، پورا د اسلام امور ځان کې راولي. او من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم اعلان کړي چې د فساد په زمانه کې چا زما یو سنت ادا کو نو د 100 شهیدانو اجر ورته ملاويږي. اوس د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دور هغه خلق چې هغه د يهود او نصارو په طریقو باندې روانو، اگر کاغه د اوس او د خزرج مشرکین ولینو، خپل لارې او خپل هر څه پرې خودل، خپل کردار د مشرانو پرې خودلو. هغه مشرکین د يهود او نصارو طریقې اختیار کې هغه پس روان شول، ځکه چې هغه هم د خپل دغه ته حق دین ویلو. اعلان کې هغه سره هغه تورات او هغه انجیل سلامت نو پاتې شوی. کم تورات چې موسی علیہ السلام وروړو او کم انجیل چې عیسی علیہ السلام وروړو. نو په دغه وخت کې د پیغمبر علیہ السلام وروړل شریعت او د پیغمبر علیہ السلام والدین
او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع د امت د پاره کافی و. نو په هغه دور کې چې کوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت خپل کو، د نبی علیه الصلاۃ والسلام وروړلې دین خپل کو، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع وکړه، د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې روان شو، هغې ته صحابه وویلی شو. کم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د طور طریقې نه علاوه روان شو او آواز به لګولو چې زم مسلمان یم، قرآن احادیث هغې ته منافق وویلو. کم چې د هغې نه بیخي هټ کر روانو، هغې ځان ته یهود او نصارا یعنی د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په شریعت باندې تلونکي وویل. او کم خلک چې هغې د رب نه منکر وو، هغې ته کفار وویلی شو. او کم خلک چې رب منودو لیکن د الله سره نور بوتان منودل، هغې شریک منودل، هغې ته مشرکین وویلی شو. نو څو قسمه خلک په هغه دور کې، خو د ټول نه لویه خبره چې څوک په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم باندې چلیدل، هغې ته مسلمان وویلی شو. هغې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبین وویلی شول، هغې ته د شریعت خوښونکي وویلی شول، هغې ته صحابه وویلی شول. هغې نه رب د رضا اعلان وکړو. رب کریم وفرمیل رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله د هغه خلکو نه د رضا اعلان وکړو. اوس یو هغه دور چې رب هغې نه د رضا اعلان کوي، یو دا دور دی چې دلتم یو فساد، یو غوبل. کملار چې د انبیاء علیهم السلام وا، کم طور طریقه چې د پیغمبر علیه السلام وا، کم شریعت چې پیغمبر علیه السلام روړو، کم آواز چې الله جل شانه کو یا ایها الذین آمنوا فی السلم کافه، پورا اسلام کې پورا دین کې داخل شي. نو دلته کې هغه لار چې د پوره دین لار ده، دلته کې هغه لار چې د پیغمبر علیه السلام د اتباع والا لار ده، دلته هغه لار چې من تمسک بسنتی والا لار ده. هغه د مدارس طلبو اختیار کا، هغه علماء اختیار کا، هغه د هغې سره د هغې اتباع کوونکو اختیار کا. کم چې د مدارسو د طلبو سره د علماء سره محبت ساتي، کم چې د مدارسو د طلبو د علماء په لار باندې روان وي، هغه د وطن محبین وګرځېدل، هغه د دین او د شریعت محبین وګرځېدل. یو هغه دور چې د پیغمبر علیه السلام دور و، کم خلکو چې د نبی علیه السلام سره محبت وکړو، کم خلک چې د پیغمبر علیه السلام په شریعت روان شو، کم خلک چې د نبی علیه السلام په اتباع روان شول، هغه د مکې مکرمې د وطن محبینو، هغې ته صحابم وویلی شو، هغې نه الله د رضا اعلانم وکړو. او هغه خلک د شریعت محبین وګرځېدل او خپل ځانونه هغې په شریعت باندې شهیدان کړ. یو دا دور دی د مفاد دور. دلته کې د وطن محبین هغه علما دي، د وطن او دغه خاورې سره محبت کوونکي د مدارسو طلبا دي، دغه خاورې باندې خپل ځان شهید کول هغه د مدارسو طلبا دي، دغه خاورې سره محبت کوونکي هغه علما دي، د دې خاورې د محبت درس ورکوونکي هغه علما او طلبا دي. د مدارسو خلکو واغشتو، د پیغمبر والا مشن هغه د مدارسو خلکو واغشتو. یو جشن والا خلکو، یو مشن والا خلکو. جشن والا خلک د ابو جهل غونته کې، د ابو لهب غونته کې خلکو چې کله پیغمبر علیه السلام پیدا شو، وینځي ازادول جشن مناولو، خو هغې په هغه جشن باندې پاتې شو. مشن د پیغمبر اختیار نکو. یو د پیغمبر مشن والا خلکو چې هغې ته صحابه وویلی شو، هغې نه د رضی الله عنهم ورضوا عنه اعلان شو. دلته هم دوه قسمه خلک دي. نو دلته که د مدارسو طلبا دي که علما دي، د وطن سره محبت کوونکي او د شریعت سره محبت کوونکي، او من تمسک بسنتی عند فساد امتی، د هغه حدیث مصداقم عمدغه وګرځېدل، د هر سنت پس ځان رسون کې د پیغمبر علیه السلام اتباع کوون کې، د نبی علیه السلام په لار باندې تلون کې، د صحابو لار خپلون کې، د پیغمبر علیه السلام د روایاتو د وجنه چې پیغمبر علیه السلام فرمای
ما انا علیه و اصحابی زما او زما د صحابو په لار باندې روان شي. نو التم دوه قسمه خلق، دلتم دوه قسمه خلق. خو دلته قانون او شریعت د لاډ میکاله، دلته قانون چې کوم دی د لاډ میکاله روان دی، تعلیم د لاډ میکاله روان دی. د شریعت په مقابله کې د لاډ میکاله تعلیم چې په سکولونو او کالجونو کې ورکړل کېږي دغه د لاډ میکاله قانون دی. لیکن د هغې ویونکي او د هغې خپلونکي هغه د دې وطن هم غدار دی. کله چې په د باندې مشکل راشي او د باندې تکلیف راشي دی بیا د وطن سره هم غداري کوي، دی بیا د ملک سره هم غداري کوي، دی د خاورې سره هم غداري کوي، دی د شریعت سره هم غداري کوي. د لاډ میکاله د تعلیم نه پاس شوی د NQM مشر د کراچۍ به درته پته چې 13 میاشت کې هندو مذهب قبول کو او دغه ته وی هندوستان کې چې ما ته امن راکا، ځکه پاکستان کې هغه د 500 نه بغیر بل حکم نه خاطرېدو. نو د وطن سره غدار، د شریعت سره غدار. بل د لاډ میکاله قانون نه پاس کیدون کې د کالجونو یونیورسيټونو وطن کې مشرف هغه د ملک غدار چې د ملک د غدارې د کیس د وجه نه په دغه 13 هفته بلکې 2 ورځې 3 ورځې مخکې په وقار جسټس چې کوم دی هغه په د 500 کیس اوخېجولو. نو د شریعت سره غدار وي، د ملک سره غدار وي. د شریعت سره غداری کړی دا چې د لال مسجد او د جامع حفصه او د باجوړ مدرسه باندې بمباری کړی دا. دی به الله ذلیل کوي نورم. او د هغې په مقابل کې هغه د لال مسجد علما یا طلبا یا هغه د لال مسجد هغه علما طلبا یا د جامع حفصه طالبات یا د باجوړ د مدرسې طالبان او علما هغه نن هم د شریعت سره محبت کوونکي دي او هغه د خور سره محبت کوونکي دي. هغه د دین سپایان هم دي، دین ساتونکي هم دي او ملک ساتونکي هم دي. ملک ته خپل سینه نیولې ده او شریعت ته خپل سینه نیولې ده. د پیغمبر په شریعت باندې تلون کې هغه د مدارس طلبا دي، د کالج یونیورسيټو طلبا نه دي. فرق په دې دوه کې دا دی چې دغه خلق لار اختیاري، لیکن د باندې چې کله زور راشي د ملک سره غداري کوي، د شریعت سره غداري کوي. او د مدارسو نه پاس کیدون کې طالب چې داغه نه عالم جوړ شي هغه ته عالم ویل کېږي. د په خپل ژوند کې چې کم دی د ملک سره وفادار دی، د شریعت سره وفادار دی. د شریعت سره غداري نه کوي، د ملک د خور سره غداري نه کوي. ځکه د غلار ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خودلې ده، د غلار د صحابو نه از د شوی ده، د لار د پیغمبر د شاګردانو نه اغشتلې شوی ده. یو سلسله روانه ده د ابو جهل د لارې پسې، یو سلسله روانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شریعت پسې. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت اغشتون کې داغه اتباع کون کې داغه سنت باندې تلون کې په ملک وطن او په شریعت باندې ځان شهید کون کې هغه د مدارس طلبا او علما دي. انسانی حقوق په لحاظ باندې خلق د انسانی حقوق چغوي، د انسان د حقوق خیال ساتو. مول یقینا د انسان د حقوق خیال چې څومره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ساتلې دي، څومره دغه اتباع کوونکو صحابو ساتلې دي، پاغه باندې په هغه دور باندې ایمان وروړون کې صحابو څومره خیال د انسان د حقوق ساتلې دي، ترنه پورې دغه مثال نه ملاويږي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه یو اعلان په فتح مکه باندې کله چې مکه فتح شو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را روان دي، سر ټیټ کړي دي، مکه مکرمه ته داخل شو. هغه لوی غدارانو تم چې د مکه مکرمه غدارو او د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم غدارو، هغه ته کافر هم ویلې کېدو، بعض ته منافق هم ویلې کېدو، بعض ته يهودي او نصراني هم ویلې کېدو. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلان کړي نن کبد ابو سفیان پکور کې سوکوي هغه تم امن دي، نن که د فلان کې غدار پکور کې سوکوي هغه تم امن دي، نن ټول کفار تم امن دي، ټول مشرکین تم امن دي. د مکه مکرمه زمکه د امن زمکه وګرځیدا، د امن اعلان چو کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه راغشتون کې شریعت داغه اتباع داغه دین داغه شریعت هغه علما خپل کړي دي. نن د علماء په نگرانی کې
د اسلام آباد په ځمکه باندې په کشمیر هایوے باندې او هغې سره لوی ګرون باندې څومره لوی تعداد کې 35-30 لاک انسانان را جمع شوي دي د ملک او د شریعت د یو غدار په مقابله کې. لیکن څوک د اسلام آباد خلق دا نشي ثابتولی چې دغه علماو طلبو د چا د دکان د مخې نه یو بلف اوښکي وي. دې ته د انسان د حقوقو خیال ویلی کېږي چې د انسان د حقوقو خیال ساتي. دلته خو ټول سل کسه به جلوس نه کوي، د چا به شیشې ماتي، د چا به میزونه ماتي، د چا دکانونو شټرې به شلولي، د چا به تالې ماتې شوي وي. ولې هغه د علماو په نګرانۍ کې نه دی. کله چې عالم د یو دغه مشر شي او د هغې مشري کوي، د هغې قیادت کوي، نو بیا هغې ته ویلی کېږي چې د اسلام آباد په ځمکه 35 لاک کسان راغونډ شو. لیکن د کراچۍ نه مولانا صاحب تر اسلام آباد پورې راغو، یو انسان نشي ثابتولی چې د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د چا د دکان د مخې نه چا یو بلف مات کړي یا چا اوښکي وي. دا هم څوک نشي ثابتولی. ولې؟ د علماو په قیادت کې قافلې وي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت موافق د اسلام آباد په ځمکه باندې اوازونه ختل. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اتباع مطابق هلته کې منځونه کېدل. د اسلام آباد ځمکه یو ځل بیا د عبادتونو ځمکه ګرځېدلې وه، یو ځل بیا د اذانونو ځمکه ګرځېدلې وه. دا چا وکړل؟ دا د مدارسو نه فارغه شوي علما، دا د مدارسو د علماو د لاس نه تربیت شوي وتي علما چې هغې ته عالمان او طالبان ویلی کېږي. د امن درس خو علماو او طلبو ورکو. ستا د بې امنۍ درس خو ځای په ځای باندې کتلی کېږي. دغه تېرو ورځو کې کومو ته چې وکیلان ویلی کېږي، پښتو زبان کې ورته کړتو وایي، غالبا پښتو زبان کې ورته کړتو وایي. دغه وکیلان او کم چې د معاشرې اوچت خلک ګڼلی کېږي، مونږ ورته په اوچت نظر ګورو چې دا وکیل دی او دا ډاکټر دی، دا MBBS دی او دا فلانکې دی. د دومره تعلیم کړی، د دومره تعلیم کړی دی، د MBBS کړی دی او د فلانکې تعلیم کړی، د فلانکې تعلیم کړی دی. د هغه لاډ میکالې د تعلیم والا خلک راځي د انسان حقوق پیمال کوي که نه پیمال کوي. چرته به د مدرسې طلبا یا د مدرسې علما تاسو نی کتلی چې راغلي او د اسپتال په یو واټ باندې هغې په خپل احتجاج کې یا په خپله غصه کې په هغه واټ باندې حمله کړي چې هغې کې سخت مریضان پراته دي او د هغې نه اکسیجن او د هغې نه چې کوم دی هغه سخت کم پوینټونه هغې ته لګېدلي هغه ترې نه اخوا کې 100 کسان په هغې کې وفات شي. دا د وکیلانو د هغه لاډ میکالې د تعلیم د دغه یونیورسټو کالجونو وتونکي طلبا چې هغې ته د وکالت سرټیفیکیټ میلو شوی دی، دا د هغه عمل دی چې په اسپتال باندې حمله کوي او بیا هغه چې کوم دی د سختو مریضانو نه اکسیجن یې لړه کوي، هغه مریضان هلته کې وفات کېږي، مړه کېږي. تربیت د یونیورسټي او کالج نه شوی دی. چرته د پاکستان په تاریخ کې به څوک ونه ښیي چې فلانکې مدرسې والا په اسپتال باندې حمله کړې ده، د فلانکې مدرسې طلبا راوتي دي په وکیلانو باندې حمله کړې ده، د فلانکې مدرسې طلبا راوتي دي په فلانکې اسپتال باندې حمله کړې ده. چرته به څوک ونه ښیي اسپتال خو ډېره لویه خبره ده، د مریضانو د پوزې نه او د هغې د خولې نه اکسیجن اخوا کول خو لویه خبره ده. څوک به ونه ښیي چې د مدارسو طلبا راوتي دي او دغلته کې چې کوم دی د اجراګانو یو مثلا د هغې یو پلازه ده او په هغې باندې حمله کړې ده، څوک به دا ونه ښیي. ها دعوت ورکوي، دعوت ته ورځي، اسلام ته رابلي، دغه غلط کار ته غلط وایي، په منبر هم وایي، هغې په مخامخ هم وایي. خدا به هم نه کتلی چې د انسان حقوق پیمال کی. نو هلته کې هم که انساني حقوق پیمال کول د ابو جهل ډلې پیمال کول، دلته هم که انساني حقوق پیمال کوي څوک دغه د لاډ میکالې تعلیم والے پیمال کوي. دلته کې هم که د مسلمان قدر او احترام نشته د لاډ میکالې د تعلیم والے سره نشته دی. دا اسې چغې وایي د یونیورسټو د کالجونو خلک چې مونږ انساني حقوق ساتو، مونږ د انسان د حقوقو خیال ساتو. ما ویل کله چې د عالم نه فارغ نشي، کله د یو مدرسې نه فارغ نشي، کله تا د انسان حقوق د عالم نه نه اورېدلي، کله د انسان حقوق تا د یو طالب نه نه اورېدلي، کله تا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اتباع کې ژوند نه تیر کړي، کله د یو عالم نه د هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دي نه زده کړي،
نو ستا به حل همدغه وي کم چې تېرو ورځو کې ډاکټرانو او وکیلانو په خپلو کې په یو بل کو په بعضې ډاکټرانو سرونه مات دي او په بعضې وکیلانو باندې سرونه مات دي هغه هم د یونیورسټۍ او د کالج نه وتلی دا هم د یونیورسټۍ او د کالج نه وتلی مدارس مساجد علما طلبا هغه که دینی امور او شرعي امور ادا کوي او د شریعت او د دین په لار باندې رواني هم د اسلام آباد په ځمکې باندې خلکو ګوتو چتوله وایي دغه خو ښه نه دي چام आवाज اوچت نه کو د لاډمی کاله تعلیم والا چام आवाज اونکو چیرې دغه وکیلانو یا دغه ډاکټرانو دا ښه کار کړی دی یا بد کار کړی دی یا چام دا اون ویل چې دی ښه کار نه دی کړی ځکه د مولانا صاحب خبره وایي کله چې په سکول باندې خبر راشي نو وایي زه تاسو سره یو ځای جاړم کله چې زما مدارسو باندې بمباري وشوي بیا زه یوازې جاړم بیا علما ځان ته جاړي مونږ خو که په آرمي پبلک سکول باندې حملو شو مونږ هغې ته هم جړلي دي مونږ که د باجوړ په مدرسه باندې حملو شو مونږ هغې ته هم جړلي دي مونږ په جامع حفصه او په لال مسجد باندې هم جړلي دي خو کاش چې تاسو په سکول باندې جاړئ په کالجونو یونیورسټو باندې جاړئ چې د هغې نه دغه نسل تیاریږي چې سبا چې کوم دی په اسپتالونو باندې حمله کوونکي وي او زه په هغه بچي باندې جاړم چې هغه د ملک هم دفاع کوونکی دی د دې خاورې دفاع کوونکی دی د خاورې دپاره خپله سینه چې کوم دی شهادت ته نیسي د دې شریعت دپاره خپله سینه شهادت ته نیسي زه په هغه بچي باندې جاړم بیا په هغه باندې جړه تاله خوند نه درکوي ته حکمران د کمې خبرې شوي کله چې د مدارسو د ختم نبوت خبر راځي نو بیا خو خپله دوره نورم طویل کې اوږدی کله چې خبره د یو غدار راغه د ملک سره او د شریعت سره د یو غدار خبر راغه چې د ملک غدار هم دی او د شریعت غدار هم مشرف نو بیا د خپله د فرانس ویزه ختمه کا خپله دوره د ختمه کو فورا رو رسېدی یعنی معلومیږي چې حکمران هم د دې ملک د غدارو سره ولاړ دی غدار ته د غدارې سزا اورول د عین انصاف دی دغه چیف جسټس ته دیم سلام وي چې هغه واقعي غدار ته د غدارې سزا چې هغه نه د مخکینی سابقه صدارت ته وکته او نه آرمی چیفې ته وکته یو د انصاف خبره چې دا د ملک هم غدار دی دا د ملک د عوام هم غدار دی او زم دا د مدارس هم غدارو او دا د دین او د شریعت هم غدارو ځکه د دنه چې ایډ اورېدلی شوی وه کله چې راغو د صدارت په سټیج باندې نو هر چا نه یو رای اخیستلی کېږي چې ستا آیډیا څه ده ته به څه کېده د ملک دپاره نو د بیان ورکړی وایي زما آیډیا د کمال اتاتورک ده په ترکو باندې چې کله کمال اتاتورک راغو نو د ترکو ملک په دغه وخت کې د شریعت په 1 نمبر ملکونو کې کله چې کمال اتاتورک راغو د خلکو نه کپړې وخت کې دومره بې شریعته که هغه چې د مساجد او مدارس سره د شریعت سره او د دین د علماء او د طلباء سره سکړیو هغه مشرف هم کولیو د آیډیا هم دغه وا خو رب کریم ورته د ذلت جن او خودلو نو زم د مدارس او طلباء کې با علماء کې فرق دغه دی چې د مدرسې نه فارغ شوی عالم د حق مدرسې نه د علماء دیوبند بچی وي هغه به چرتم د دې خورې سره غداریونه کی هغه به چرتم د ملک سره غداریونه کی هغه به چرتم د ملک په سر باندې سودونه کی هغه به چرتم د دې خورې په سر باندې سودونه کی هغه به چرتم د شریعت په لحاظ باندې سودونه کی چرتم خپل شریعت خرڅ نه کی چرتم د خپل ځان د پاره یا د خپل مرګ د پاره یا د خپل شهادت د پاره د خپل سینه به اونیسی د ملک سودا بونه کی د خپل سینه به اونیسی د شریعت سودا بونه کی کړي د ډیر علماء چې هغه ته د شریعت غداران ویل کېږي چې د خپل ځان د پاره او د خپل ځان د دفاع د پاره عبدالسلام رستمی چې پهله پنځپیریو کله پیدا قتل کیس اوخته د 500 کیس پیراغو نو د اولکو د پاره مذهب بدل شو غیر مقلد شو اوس په قبر کې پروت دی دغه د جیل نه راوتلو خو ته د مرګ نه بچ نه کې د جیل نه راوتلی بیا مړ شوی
نو د جیل نه بهر مرګو په جیل کې دنه مرګو د پانسه مرګم وو اگر که په باطل وي په د خپل باطلیت باندې به بچ پاتې شي وي خو ما ویل الحمدلله د پاکستان په تاریخ کې به د ملک وفادار هغه به دغه مدرسې طالب وي کته د 72 جنگ ګوري کته د 65 جنگ ګوري کته د 1857 خبرې ګوري کده 1800 نمخ کې ګوري د علماء دیوبند بچي به ورته ولاړي بل څوک به ورته نی ولاړ کده د ملک د وفا د پر आवाज اوچتون کې د مسلمان د پر خطب یلون کې او د مسلمان د پر د لا اله الا الله پنوم باندې یو ملک یو خطه یو زمکه اغشتون کې وو نو اغم د لاهور شاهي مسجد گواده د لاهور زمکه گواده د دلی او د بمبئی خارونه گوادي چې هغه د علماء دیوبند بچیو چې خپل سینې هغه شهادتون ته نیولې وي خو مسلمان د پاره یو بیل ملک اغشتو د مسلمان د لا اله الا الله د محمد رسول الله د پاره یو بیل خطه اگر چې لګا ده لیکن یو بیل خطه ملو شوې د قلوب د خپل رب او د خپل الله نوم په دې سپیکر اغشتې شي دا د علماء دیوبند قربانیان دي دا د مدرسې نه او دغه حق او مدارسونه وتون کې طالب چې داغه نه علم جوړ شي او بیا ستاده پر आवाज لګي دا د لاډ میکال تعلیم والنو دا د یونیورسيټو د کالجونو فارغ شوی تعلیم والنو چې په یو بل باندې سرونه مات کی چاته ډاکټر ویلې کیږي او چاته وکیل ویلې کیږي وکیل راضی هغه ته په لاډ میکال تعلیم کې چې د وکالت سټیج ته ورسېدو د انساني حقوق زده نه ک د وکالت سټیج ته ورسېدو د چې کوم دی د یو انسان په حقوق باندې پوه نه شو د وکالت سټیج ته ورسېدو د نبيام چې کوم دی درندګي اون وتله د وکالت سټیج ته ورسېدو لیکن د پدې پوه نه شو چې زه د یو مریض نه اکسیجن وباسم دی به کوم طرف ته ځي ماویل د ملک د 1947 نه تر نه پورې چې دا ملک آزاد شوی دی یا ملک نو آزاد شوی دی دینه مخ کې د څوک اوخی چې یو عالم چرته ځان سره طلبه اوخ کې او په یو اسپیټال باندې حمله کړي چرته بل شی دی اوخی بل شی دی اوخی اسپیټال خو ډیره لوی خبره ده نو زم په یونیورسيټي او کالج کې اگر چې دیندار خلک هم پکې الحمدلله اوس ډیر دي دا غي د وجه نه دینم پکې ډیر شو لیکن خودلې کېږي څه وحشت خودلې کېږي که دهشت خودلې کېږي د ملک غداری خودلې کېږي که د انسان د حقوقو پیمال کول خودلې کېږي چرته مونږ خو د ملک په تاریخ کې ونه کتل چې مدرسې علما او طلبا وتل د ملک سره غداری وکا د مدرسې علما او طلبا وتل او د انسانانو حقوق پیمال ک د مدرسې علما او طلبا وتل او هغه چې کم دی په بلې مدرسې باندې حمله کو یو بل سره چې کم دی هغه مشتو غریوان شو چرته بم نه کتلی همدغه د یونیورسيټو د کالجونو طلبا نو فرق دا دی دلته دی د پیغمبر لار د پیغمبر شریعت من تمسک بسنتی باندې عمل کړي د پیغمبر په سنت باندې روان دي یا ایها الذين امنوا في السلم کافه د الله جل شانو دغه آیات مزداق ګرځیدلې دي په اسلام کې پوره داخل شوی دي هغه کده دی خپل مفاد راځي او هغه کې شری نقصان وي بیا خپل مفاد ته نه ګوري مفاد پری دی شریعت علی هغه کده دی خپل مفاد راځي د شهادت جون مرګ ورته راځي او هغه کې د ملک غداری راځي نو بیا شهادت تزان نسی بیا د ملک سره غداری نه کوي ما ول دا د یونیورسيټو د کالجونو طلباو چې هغه ته د خپل مفاد په نسبت باندې د مریض خیال اون ساتلې شو هغه د خپل مفاد په ضرورت باندې د ډاکټر عزت اون ساتلې شو ډاکټر د وکیل عزت اون ساتلو د چې کوم د ډاکټر د مریض عزت اون ساتلو وکیل د مریض عزت اون ساتلو سو وجدا ته خو د یونیورسيټي او د کالج نه راوته تا ته خو یو وکیل ویل کی تا ته خو د امت سترګې دي چې د امت د حق فیصله به قاضي ته وړاندې کې ډاکټر ته خو د امت سترګې دي چې زما بچي زما بیبي زما لور زما خور هغه به بیماری کې زبې اسپیټال کې کینوم دغه زما بچي چې کوم ډاکټري زده کړي دی به ورته خدمت کوي دی به دغه علاج کوي نن د لاډ میکال د تعلیم نه فارغ شوی طالب چې هغه ته ډاکټر ویلې کېږي او هغه ته وکیل ویلې کېږي هغه ته یونیورسيټو کالجونو کې دا وښودلی شول چې تاسو په یو بل باندې حمله اور شي او په یو بل باندې سرونه مات کړي یا چې کوم دی زه په یو بل باندې سرونه مات ک لیکن مریضانو درته سویلو چې د مریضانو اکسیجن راکې ته دومره درنده تا ته دا درندیت او خولېدلې شو
خو الحمدلله زمونږ په خپلو مدارسو باندې نورم اطمینان اوچت شي، زمونږ د خپلو علماو باندې نورم اطمینان زیات شي، زمونږ دینی بچی باندې او طالب باندې نورم اطمینان زیات شي چې یو دینی بچی یو د مدرسې بچی هغه هر څه کولی شي خو د یو انسان حقوق نشي پیمال کولی، د یو مریض حقوق نشي پیمال کولی، یو مدرسې بچی په بل مدرسه باندې حمله نشي کولی، د یو مدرسې بچی په هسپتال باندې حمله نه کوي، د یو مدرسې بچی په بل څه باندې حمله نه کوي. او کدی چرته ته په احتجاجونو کې وینې کاغذ تا د اسمبلی مخې ته ولاړ دی، کاغذ تا د عدالت مخې ته ولاړ دی، کاغذ په نورو احتجاجونو کې دی، نو په دغه احتجاج کې به هم د شریعت آواز بلند وي، یا به د ملک د غدار خلاف راغلی یا به د شریعت خلاف راغلی، چې څوک د شریعت خلاف وتی وي هغه خلاف به د احتجاجي. تا ته د لاډ بیکاله په تعلیم کې دغه وښودلی شول چې د خپل تنخواه زیاتولو دپاره ته احتجاج وکړه، ډاکټر ته دا وښودلی شول مریضان دې مړه شي په هسپتالونو کې، نه مونږ خو احتجاج کړی، زه خو د مریض علاج نه کومه. تا ته دا ښودلی شوي دي. ما ویل مونږ ته خو خپلو اکابرو خپلو علماو دغه د مدارسو بچو ته دغه طلبو ته دا ښودلی دي چې دغه په منبر باندې ناس عالم دغه مسله باندې ولاړ عالم دا که دروازې ستا جنازې ته آواز وکړه د جنازې ټیم دی پلان کې مړ شو دا ټیم جنازه د تا ته حاضر وي، کشپم وي تا ته حاضر وي، کروزم وي تا ته حاضر وي، په اختر کې هم د چوټي نشته دی، په روژه کې هم د چوټي نشته دی، د یخنۍ هم د چوټیانې نشته دی، د ګرمۍ هم چوټیانې نشته دی. داسې یو بې تنخواه نوکر درته الله ساتلی دی د شریعت دپاره چې هغه نه شریعت زده کې، لیکن د شریعت په زده کړه باندې بیا هم مونږ شرم کوو، بیا د شریعت زده کېدو دپاره هم نه کینو، بیا د شریعت د حاصلولو دپاره هم نه راځو چې زه شریعت حاصل کم، دا شریعت ما ته ښودلی کېږي، دا ما ته ویلی کېږي. نو د مدرسې طالب علم د مدرسې نه وتونکی بچی دا به چرته هم د خپل پلار ګریوان ته لاس نه اچوي، دا به چرته هم د خپل مور ګریوان ته لاس نه اچوي، دا به چرته هم د مشر رور ګریوان ته لاس نه اچوي. دغه یونیورسټي او د کالجونو فارغه شوي ډاکټران او وکیلان انجینران دغه برور ته غلوي، پلار به زوی ته غلوي، زوی به پلار ته غلوي، دی به د یو بل په جاب باندې، د یو بل په نوکرۍ باندې، د یو بل په مفادو باندې، په یو ټوټه ځمکه باندې دی به دغه غداریانې کوي. چرته به د مدرسې بچی نه کتلی چې دی د مدرسې نه فارغه شوی عالم دی او د پلار ګریوان ته لاس اچولی دی، یا رور پسې په یو لیز ځمکه باندې ټوپک راغشتی دی، یا رور سره په یو لیز ځمکه باندې چې کوم دی مسله راغلی ده، چرته به دې نه کتلی. که کتلی دی وي نو د دغه یونیورسټو نه او د دغه سکولونو نه فارغه شوي طلبا به دې کتلی. نو فرق صرف دومره دی چې دلته دی ما مخکې نه تمهید ایښی اگر چې تاسو لیټ راځئ، مخکې نه تمهید دا و چې د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې څه خلکو د پیغمبر علیه السلام زندگی اپنو کا، څه خلک د یهود او نصارو په لارو باندې روان شو، اگر چې هغه مشرکین او کفار وو لیکن شرک او د کفر لارې پرېښودلې، یهودیت او نصرانیت ته لاړه. دلته هم څه خلک هغه دي چې هغوی ته د پیغمبر لارم بیانېږي، هغوی ته د لاډ میکالې لارم بیانېږي، د ده لباس د لاډ میکالې په لار باندې دی، د ده پیزار د لاډ میکالې په لار باندې دی، د ده نور سا صورت هغه چې کوم دی په هغه یهود او نصارو په لار باندې روان دی، د ده خوراک سکاک دا د کالج او د یونیورسټۍ الګ دی، د ده خوراک سکاک کم ځای کې په ولاړه باندې دی د پیغمبر په سنت او بیا په ناسته خوراک باندې شرمیږي، دیم په ولاړه باندې کوي. که د طالب د مدرسې راوالی هغه که په ولاړه باندې خوراک وي په یو ځای کې دی به په ناسته باندې خوراک کوي، که د طالب د یونیورسټۍ او د کالج راوالی په لاره باندې خوراک کوونکی وي، که د طالب د مدرسې راوالی هغه په لاره باندې خوراک کوونکی نه وي. هغه د پیغمبر لار اختیار کا، تا د لاډ میکالې لار اختیار کا، د لاډ میکالې لار تا ته صرف تعصب اخولو، د یونیورسټۍ لارې تا ته صرف تعصب اخولو، د یونیورسټۍ لارې ته صرف د پیغمبر علیه السلام د سنتو نه کټ کې د پیغمبر علیه السلام د مقابله کې د یهودو او نصارو په لار باندې واچولې. تا ته بل څه نه دي ښودلي، تا ته صرف دغه وښودل چې د پیغمبر د هر سنت سره ظلم کوه. نن د پیغمبر د هر سنت سره ظلم روان دی.
نور سنت ډیر لري دي د منځ نه بعد کم سنت دي دغه براوالو زمونږ نوجوانان اکثر د منځ نه بعد سنت دا د پیغمبر عمل ته سپک کتل دي په دې غوږونه کولو کوي چې د الله حق مې ادا کو لا یعذ بالله عمل دې دا وایي چې پیغمبر پکې چا کړی عمل دې دا وایي ته په زبان باندې نه وې عمل دې دغه وایي چې نیکه د عمل دې دا وایي د پیغمبر عمل ته سپک ګوري کتا د خپل پیغمبر عمل ته درانه قتل نو پهله به د سنت ادا کول کم از کم دا مؤکده سنت کم چې د منځ نه مخکې په کم ځای کې یا د منځ نه بعد دي دغه سنت به د کم از کم ادا کول په دې باندې به د کم از کم عمل کولو نو نن په یونیورسټي او په کالج کې تا ته دا وښودلی شول چې سنت دې څه فرض خو نه دی کلاس ته راځئ ماسپښین کې د یخنۍ ورځو کې بعضې کالجونو یونیورسټو کې جمع کېږي یا مخکې ورځ فقیر آباد کې یو طالب نه مې تپوس کوم اورتل کالج کې جمع کېږي ویاو کېږي خو بس سنتو ته مستازان نه پرېږدي وایي فرض وګورئ چې کلاس ته راځئ سبجیکټ شروع کېږي لیکچر درته در کوم د پیغمبر نه لوی لیکچر د پیغمبر د سنتو نه لوی لیکچر شته د پیغمبر د سنتو نه لوی کردار شته دی ما ویل ته نن په یونیورسټي او په کالج کې دا ښودلی کېږي چې د پیغمبر سنت پرېږده ځکه خو نوجوان چې بیا کلي ته م راشي هغه د سنتو اهمیت د هغه د ذهن نه وتي هغه خپل هغه لیکچرار ته ګوري چې دا دومره لوی استاز دی دی دومره لوی تنخواه علي دی دومره لوی حیثیت باندې لګیا دی دومره لوی کالج کې دته پوسټ میلو شوی دی چې دې سنت نه کوي نو زما د سنتو سره څه واسطه ده نوجوان په دې نه پوهېږي غریب چا په دې پوهې کړی نه چې د سنتو واسطه د چا سره ده زه خو استاز ته ګورم دغه تنخواه ته ګورم دغه دومره لوی کالج کې جاب ته ګورم دې ته نه ګورم چې دا دې ماته د چا سنت او د چا کردار رانه اخوا کوي او د چا کردار را باندې اچي غریب په دې نه دی پوهې د یونیورسټي کالج لګ اخو خپل استاز ته ګوري دغه مقام او مرتبه ته ګوري او د مدرسې طالب هغه ته استاز وي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مؤکده سنت خو همیش ادا کوه خو کوشش کوه چې اشراق چاش اوابین دا منځونه ادا کې نو د مدرسې په بچی کې او د سکول د کالج په بچی کې فرق دغه دی چې هغه نه به د پیغمبر سنت اغاړه کېږي دکې به د پیغمبر یو سنت راځي دی به د پیغمبر د سنتو سره محبت کوي د هغه په زړه کې به د پیغمبر د سنتو نفرت راځي صرف وجه دا ده دا زمونږ د فقیر آباد چې څومره دی بنګلو کې کالجونه وتې دي یونیورسټیانې دي لوی لوی ټول هم دغه ترتیب دی وایي به د سنتو ټایم خو نه بس وي فرض وکړو وایي راته چې راځي لیکچر شروع شو الان کې ما درته ویل دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو سره غداری ده که د قیامت په ورځ رب په دې باندې رونیولی چې تا به فرض منځ ادا کو زما حق به دې ادا کو د پیغمبر عمل دی ولې نو خوښ رب وای ما خو اعلان کړی دی ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله به در سره محبت کله کوي پیغمبر علیه السلام د خلک وای چې مونږ الله سره محبت کول غواړو د الله سره مینه کول غواړو الله ورته قل ان کنتم تحبون الله اے پیغمبر دی تو وای کدی زما سره محبت کوي الله ورته وای فاتبعوني استا اتباع دیو کی يحببكم الله استا په اتباع الله د سره محبت کوي د پیغمبر اتباع د سنت ادا کول دي د پیغمبر د اتباع نه خوا کېدل د سنت ختمول دي بس نن د پته نشته دی مانه دا لیکچرار دا پروفیسر دی مانه د چا کردار غاړه کوي د چا سنت رانه غاړه کوي د چا اعمال رانه غاړه کوي د هغه پیغمبر ته مې د قیامت په ورځ باندې رسوا کوي کنه مې رسوا کوي که د قیامت په ورځ درته پیغمبر علیه السلام مخې ته ودرېږي ته به د شفاعت پته مې چې زما به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفاعت کوي او هغه درته وایي نوجوانه کله به چې جمعې منځ شو یا کله به ماښام منځ شو یا کله به ماسخوتن منځ شو یا نور سنت درته وښي کله به چې منځونه شو ته به زما سنتو باندې خپې راښکي سیده به ووتې پیغمبر به ستا شفاعت وکړي زوی د پلار ته کنځل کوي او پلار د هغه دپاره چې کم دی کورونه جوړي زوی د پلار ته کنځل کوي او پلار دی ولا چې کم دی نوکري ګوري یا زوی د پلار نافرمانه وي هغه د کور نه شړلي او دی وایي ماله به پلار نوکري پیدا کړي نو ته د پیغمبر په سنتو باندې خپې راکېږي د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري او الحمدلله د مدرسې طالب کې د مدرسې بچی کې تاکې د یونیورسټۍ بچی کې او د مدرسې بچی کې فرق دا دی
چې د مدرسې بچي د پیغمبر یو سنت ادا کولو پسې سترګې رووتې هغه ګوري چې د ما پیغمبر سملاستو څنګه زما پیغمبر پاسېدو څنګه زما پیغمبر اوبه څنګه څکلې هغه د اوبو اخر څنګه د اوبو اول څنګه زما د پیغمبر سفر څنګه زما د پیغمبر ناسته څنګه زما د پیغمبر د کور ژوند څنګه زما د پیغمبر بهرنی ژوند څنګه زما د پیغمبر د خپل رشتہ دارو سره ژوندۍ څنګه داغه د محلې سره ژوندۍ څنګه هغه دې ته ګوري او ته چاته ګوري زما د انګلیش په سبجیکټ کې دا راغلی دي زما د ساينس په سبجیکټ کې دا راغلی دي زما میتھس کې دا راغلی زما فلان ستا دماغ دغه خوړه داغه دماغ چې څومره په شریعت او په دین باندې استعماليږي زیاتیږي الله ورته ترقی ورکړي ستا دماغ چې څومره استعماليږي ذلیل کیږي لاندې دي ها دغه د مدرسې یونیورسيټي بچیم کله کامیاب وي خو کامیابی هلوي چې دې سره سره دا دغه عہدو د وکالت دغه عہدو د ډاکټرۍ دغه عہدې د ججتوب دغه عہدې د انجینیر توب د دینه انکار نشته دی ملک چلی په دې باندې روان دی په دې باندې کاش چې د دې سره سره د پیغمبر په سنتو باندې ژوند تیرولو کاش چې یو ډاکټر سره احساس داوي چې ماته یو بچی راو او هغه ایمرجنسي کې دی هغه پروت دی چې دا ما خپل بچی غنل او په خپل سینه مې راچولو چې دا زما بچی راغو د علاج په ما باندې فرض دی ماته الله دا مقام را کړی دی د دې بچی علاج بزکم کاش چې یو وکیل کته دا چې ماته یو فیصله راغه یو طرف ته مال شته دی بل طرف ته مال نشته یو طرف ته غریب دی بل طرف ته مالدار دی یو طرف ته ظالم دی بل طرف ته مظلوم دی د ظالم سره مال دی د مظلوم سره مال نشته دی ظالم بغټي مظلوم بلاندې ولی التمال طرف تشتا او کچرتا دی وکیل دو کل چنا که ظالم سره مالم دی او ما ته مالم راکې لیکن زه مال ته نه ګورم ما ته کم منصب رب راکړي د هغه منصب په طریقه باندې او د هغه رب په لار باندې او د هغه پیغمبر په سنتو باندې په انصاف خبره کوم لکه جج وکار د مشرف په باره کې د 500 کیس بالکل عین فیصله ده د ملک د دریو غداریت کیس بالکل عین فیصله ده د مدارس او د شریعت غدار اخړي هغه رستو ده هغه ته خصوص نه ګوري کپاغي په خيجي خودري ځل په د 500 کیسو خيجي خو د ملک په غدار تور زویم دغه یونیورسيټي نه دغه کالج نه وته بچي مشرف د ملک د خور غدار ولی جوړ شو د په یونیورسيټي کالج کې د ملک غداري خودل کېږي او زمون خو د لاهور زمکه گواده چې لزر نوجوانانو شهادت پاکستان اوغختو نو هغه سره د مدارس طلبه ولاړو یو جج یو وکیل دغه خلک پکې نو ولاړ نه پکې ډاکټر ولاړو استاد ملک د آزادېدو د پارک आवाज چچو ا د شیخ الهند بچو چې هغه आवाज اچتولو هغه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه چې کوم دی د علماء دیوبند بچو چې د ملک د بلیدو د پاره आवाज اوچت کو استاد ملک د پاره ک جنډه جوړه شه مولانا عبد الله جوړه کړی دا استاد ملک ک پیلنه جنډه لهرو شوی دا وهلې شوی دا اغم د علماء دیوبند بچي بل چانه د لهرو کړی پهله د غشین پرچم او د سپوږمۍ او د سٹار د سپینه نخه دغه وهلو عالم شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د علماء دیوبند د حسین احمد مدنی او د شیخ الهند بچي او بیا د قائد اعظم ته جنازه اعلان کاغه وصیت کړي دي وای زما جنازه به د علماء دیوبند بچي کوي بل څوک به نه کوي نو ماویل د ملک وفادار هغه علماء دیوبند یا د مدارس بچي دي د ملک کده باندې هر څومره زور راشي کدی هر څومره انګريز په وفاداری کې علي کده ته هر څومره انګريز مال ورکي کده ته هر څومره د یو ملک غدار مال ورکي دی مال نه قبلې دی د ملک خوره قبلې ګینه د غدارې او د ملک د مال او د پیسې هغه افر خو التکی تانیسری رحمت الله علیه تم شو چې پټول بدن کې سنبین نه وتی هغه خو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه تم افر شو چې د انګريز سره جنگ ملړاو انګريز ته د خطه د غزمه کور ک د پاک او هند ازمکه پاکستان لا جوړ شوی نه دی وې دا انګريز تور ک مالامال بشي تاسو د کوټي د کله عبد الله په دی غرونو ک سوق تلی وی نو د هغه وخت د انګريز هغه چونه په اوسم جوړی دي اوسم په سړی وګوري چې دا دی جوړی کړي څنګه دی په هغه وخت کې انسان سوچو کی نو چرتم زمون علماء انګريز تلاش نه ورکړي نه د ملک په غدارې کې نه د شریعت په غدارې کې نو د مدرسې بچي هغه دې ته ویل کېږي
چې هغه د ملک هم وفاداري، هغه د شریعت هم وفاداري. او د لاډ میکالې د تعلیم بچي هغه کله کله دغه ته ویل کېږي چې هغه د انسان حقوق هم پیمال کوي، هغه د شریعت حقوق هم پیمال کوي، هغه د ملک حقوق هم پیمال کوي. درې وانه خبرې په دې میاشت کې وروتې ازادې پرتې دي. کاغه د وکیلانو ډاکټرانو په لحاظ وا، کاغه د مشرف غدار په لحاظ باندې وا، او هغه کدا نورو د شریعت د غدارانو په لحاظ باندې وا. صفا پرته چې د کتارپور لار چا ورکه کدینانو ته د ګورو نانک مندر د چا په پیسو باندې جوړ شو. بار بار زوی ما په اسلام آباد کې جنگ روډ باندې د اسلام آباد اړې 20 کیلومتر لري د قادیانانو د پاره د 50,000 رهایشي قادیانانو مندر څوک جوړي، زمکه ولا څوک ورکي او چا په آبادی شروع کا ستاو زما پیسې په لګي. دغه سي د کراچۍ پزمکه باندې کم د قادیانانو هغه ورته عبادتګاهونه وای. نو د 73 په آئین کې د پاکستان د 73 په آئین کې لیک شوی دی چې قادیانی کم ځای کې په کومه طریقه باندې خپل عبادت کوي، دی به ورته عبادت وي، مونږ ورته نه وایو. خو دی به په هغې باندې مسجد نه لیکي. نن د کراچۍ په ځمکه باندې دی کوم عبادتګاهونه دي هغې باندې مسجد لیکل، هغې باندې منارونه جوړول. الان کې 73 آئین کې و چې منار به نه جوړی، چې د ده ځای هغه مسجد نه ښکاري چې مسلمان نه دوکه کېږي، د پسې نه ودرېږي. نن یې په منارونه هم ولګول، په دې میاشت کې په منارونه هم ولګېدل، مسجدونه هم پې ولیکل. دا د یونیورسټۍ او د کالج نه وتې بچې هغه قادیاني ته لار ورکا. دا د یونیورسټۍ او د کالج نه وتې بچې هغه د ملک غدار وګرځېدو، د 500 کیس پې وختو. دا د یونیورسټۍ او د کالج نه وتې بچې هغه راغو په هسپتال باندې حمله آور شو. نه د ملک په غدارۍ کې د عالم لاس راغو، نه د انسان د حقوقو پیمال کولو کې د غدارۍ لاس د عالم راغو، نه دغه چې کوم دی په شریعت په غدارۍ کې د عالم لاس راغو. د عالم او د مدرسې د بچي د ټول نه لاس صفا دی. والله دې ټول عمر صفا ساتي، او الله دې مونږ او تاسو ټول د خپل علماو په اتباع باندې روان کی، چې مونږ ته سلار او ست ترتیب علما خي چې پاغه باندې روانيږو، د خپل علماو لمن مضبوط ونیسو، چې څنګه شریعت کې پاغه باندې اعتماد کو، چې یقینا دې مسله باندې دې پوي دې اتلس کال علم کړي دي. نو دغه سي دنیاوي امور کې پاغه باندې فیصله کو، دنیاوي امور کې زمونږ استاد خبره باندې عدالت ته نسی. د دوه ورونو اختلاف دی، مسجد تراشه عالم سره کېنه، یاره جی زمونږ د اختلاف دی د ځمکه کې دی، د فلانکي شیز کې دی، د پیسو کې، د پلار میراث کې دی. دا ټول شریعت دی، د عدالتونو ته شریعت دا فیصلې ورکړي دي. خو خدان هم پیسې علي، مان هم پیسې علي، وکیل ستاو زما په پیسو باندې چلی، اول ته څه کوي، کتا پیسې زیات ورکه ته اوچتې، کاغه پیسې زیات ورکه، جج هم خرڅېږي، وکیل هم خرڅېږي. انشاءالله دا د مصلې بچې بچرته هم نه خرڅېږي. د ته تصور کې نه کراشي یاره مولوي صاحب دا مسله تور زمونږ د مال څنګه تقسیمېږي، درته وایي حواله داسې تقسیمېږي، څه دې ورته ورکړه، دا غسل لالچ نشته تا نه. یاره جي دا ورور مې د پلار سره روان شوی دی، ښځه به یې راولم کې بني نصیحت به ورته وکړي، خبره به ورته وکړي، او به یې جړی پوی به شي در به شي، پلار له به غاړه ورکړي، معافي به وغواړي. نن مونږ مسجد مدرسه عالم دا پرېښی دی، مونږ د لاډ میکا د تعلیم پسې روان یو، ځکه برباد یو، ځکه زمونږ فیصلې لرې لرې لاړې او زمونږ فیصلې په 8 کالو کې زمونږ تاریخونه نه ختمېږي. وجه څه ده، دغه خلکو پسې روان یو چې هغوی خپله په یو بل سرونه ماتوي. الله دې عمل کولو توفیق رانصیب.